ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد هداه ومن يعص الله ورسوله فقد غواه حتى يفيء إلى أمر الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې د دین په غرض ولراټول شوي خلک تر خپرېدو یې له مخه الله د مغفرت وسیله کوي. الله د ظالمو جمعوالي امور د مغفرت ذریعه وکړي. دا دوه آیتونه دي او دا دواړه د سوره آل عمران د یو سل څلور او د بل یو سل پنځه نمبر دی. د خوښۍ مکان دا دی چې موږ جمعوالي په مسجد کې او زه په خپله زما ملګریو تر وینا او درخواست راځي چې تمامې جمعوالي تمامې تربیتي اجتماع مسجد د ځان مرکز ولې چې په روایتو کې راځي چې كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء إذا هلك نبي خلفه نبي آخر وأنخاذ النبي. يعني سياسي رهبري دا د بني إسرائيل د أنبياء وزمواري نو د انبیاء پر سنت عمل عبادت دی او د عبادت مرکز مسجد دی. زه په خپله یو ډېره خوښي ده او د آینده لپاره به هم زما ګزارش دغه وي چې مسجد د خپل دعوت مرکز وګرځوي. په دغه آیت کې الله پاک فرمایي ولتکن منکم امة يدعون إلى الخير. تاسې هغه جماعت له ځانه جوړ کړئ چې دوی خلک د خوښۍ د کردار وخواته راغلي، یعنې د داسې فکر او د داسې قول او د داسې کردار وخواته خلک راغلي چې هغه د هر چا خوښ او هغه دا چې یأمرون بالمعروف. تاسې به خلکو ته د داسې کارونو د کولو وینا کوي چې هغه معروف وي. تاسې ټوله علما یاست، معروف له عرف دی. لکه په بل آیت کې الله پاک فرمایي خذ العفو وأمر بالعرف او عرف وهفتر دا توجه کړي چې په خلکو کې شهرت او قبولیت باندې یعنې مشهور مقبول. نو الله جل جلاله فرمایي چې تاسې د دعوت بنیاد پر هغو کردارو ږدئ او خلک د هر عمل وخواته رابولئ چې د هغه شکر او د هغه پسندیدګي د عقل او د شرع له لارې ثابته وي او په معاشره کې د هغه د شکرې شهرت هم وي او قبولیت یې هم وي. د هغه فایده به دا وي چې په معاشره کې به انتشار نه پیدا کړي او د هغه کار عمل به په خلکو کې راځي. مثلا چې موږ دا خلکو ته دا دعوت وکړو چې رښتیا یاست، خو دا رښتیا ویل دا داسې یو عمل دی چې هم عقلاً او هم شرعاً
ده شکل ثابت ده او په انساني معاشره کې د وروشتیاو شکل شهرت هم لري او قبولیت هم لري. د وروشتیو مرګلوي کوي، د همسایه حق ادا کوي، وعدې پالي، د وخت پابندي کوي، خپلې ذمهوارۍ په سر رسویاست او وعدې پالي یاست، په اعتماد کې دوکه له چا سره مه کړئ. یعنې دغسې کارونه چې د هغو شګړه مسلمه او مشهوره دغه دعوت چې تاسو په خلکو کې چلوئ نو د ده په برکت وي. یو به دا وي چې انتشار به په معاشره کې نه پیدا کوي، دوم به دا وي چې د خلکو توجه به د هغه وهماتو مثلا نور په معاشره کې د میراث امر اوس چې موږ د میراث په موضوعاتو باندې خلکو ته دعوت وکړو، اوس دا وراثت کې د هر وارث برخې ښکاره نو دا داسې یو عمل دی چې عقلاً او شرعاً خیر دی. په معاشره کې شهرت او قبولیت نو چې موږ دغه مجلسونه خپروو نو نه به انتشار په معاشره کې پیدا کوي، نه به دا کردار د خلکو له عمله وځي. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي اولئک هم المفلحون، دا هغه خلک دي چې زیار به یې لږ وي ګټه به یې ډېر. ولې چې په معاشره کې انتشار نشي پیدا او په دوی کې وحدت او اتفاق او تعاون وي نو به انساني صلاحیتونه پر تعمیر خرڅ کړي، او چې انتشار راغی بیا به انساني صلاحیتونه پر تخریب خرڅ کړي نو فلاح به نه وي، مصیبت به وي. او الله پاک فرمایي ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. هغه خلک له ځانه مه جوړوئ چې د اختلاف رایه پر بنیاد یې د دعوت بنیاد مثلا د یو سړي یو رایه په یو مسله کې اوس دی هغه خپله رایه د دعوت بنیاد وګرځوي نو اوس دا دغه رایه خو په معاشره کې د ګرځو نه ده خوښ نو چې دی دا د خپلې رایې پر دعوت زور کړي نو په معاشره کې انتشار او چې انتشار پیدا کوي نو په عمل نه راځي بلکې انساني صلاحیتونه به د یو د بل په شیعي کې خرڅېږي. او بیا الله جل جلاله فرمایي من بعد ما جاءهم البینات، د ده باوجود چې د اهمو معاملاتو په باره کې وضاحتونه دوی له راغلي دي چې کوم د اهمیت حامل مجلسونه دي هغه واضح دي، خو دا ناوړه مبهم مجلسونه چې دا هر یو یې د ځان جلا جلا رایې لري او دغه بنیاد د دعوت وګرځي نو به انتشار کوي. واولئک لهم عذاب عظیم. الله پاک وایي د دغو ډېره لویه ناکامي په برخه ده، په دنیا کې بې سکون او امن ته راشي، په آخرت کې بېلاس له نجات وخېږي. ولې چې د دوی صلاحیتونه به پر تعمیر نه پر تخلیق نه. په دغه کې دا یو ټکی قابل توجه دی چې من بعد ما جاءهم البینات، هغه وضاحتونه کوم دي چې مثلا د اهمو مسلو په باره کې موږ له راغلي دي او د هغه باوجود هم موږ د اختلاف رایه په بنیاد باندې دعوت کوو. که تاسو سوچ ورته وکړئ اول سورت سوره فاتحه ده. په دا سوره فاتحه کې له نورو وضاحتو سره سره په دا آخري آیتونو کې وضاحت د دغې خبرې دی چې د انسان من سفر دی، منزل یې هم معلوم دی، مقصد یې هم معلوم دی، لار یې هم معلوم دی او د انساني زندګۍ لار دا سیخه په دا وجه باندې دی چې
پر دا دنیا دنده کې پر مخ باندې انسان هم ګرځي او حیوان هم ګرځي خو د انسان ګرځلاو ته سفر دی مثلا یو ځای ته سفر راځي نو منزل یې دی مقصد یې دی د حیوان ګرځلاو ته څر دی سفر نه دی هغه په شنه واښه پسې ټوپونه وړي که هلته پټه شي د کلتوره ټول کوي که دلته د کلتوره ټول کوي که چېرې دا حیوان شړونکی حیوان نو یې دنده کې پر مخ ګرځلاو ته څر دی او که چېرې خرخور نو بیا یې دنده کې پر مخ ګرځلاو ته ښکار نو یو دی د انساني ژوند چلاو هغه پر سیخ یو دی د حیواني ژوند چلاو هغه د څر او د ښکار نو ځکه موږ الله تعالی دا اوله مطالبه کوو یا اهدنا الصراط المستقیم دا یې ماته د انسانیت د ژوند سیخه لیار وراوښیي ورمو په سیخ کې اوس دا سیخه لیار د سیخې لیارې خاوندان چې دي یعنی دا چې زندګي سفر بولي منزل مقصد اولیاء یې ښکاره دا په خپل مابین کې د سیخې لیارې خاوندان په دوه صنفه کې تقسیم دي ولې چې د انسان د زندګۍ فکري بنیادونه دوه دي یو دا دی چې د ځینو انسانانو فکر دا دی چې خدای پرست د خدای پرستۍ پر لار باندې په ټاټه سره او په یکسویي سره ژمن تړول زما لپاره هم خیر د دنیا لپاره هم خیر زما لپاره هم د ګټې کار دی د دنیا لپاره هم د ګټې کار دی نو دی په خپله هم د خدای پرستۍ پر لار باندې ژمن په یکسویي سره تړلی یعنی توپونه نه وي منزل یې د الله در دی مقصد یې د رب ذات دی دا یې جنت دی چې د الله د وزنو دوم صنف د سیخې لیارې ته خاوندان هغه دی چې د هغو د زندګۍ فکري بنیاد هوا پرست دی د هغو فکر دا دی چې د خواهش پر لیار باندې په ټټه زړه سره په یکسویي سره ژوند تړول زما او د دنیا لپاره د خیر او د ګټې دي لهذا هغه د هوا پرستۍ پر لیار باندې په یکسویي سره ژوند تړوي په خپله هم ورونو ته هم دعوت ورکوي نو دا دي هوا پرست او د دغو د زندګۍ لیار سیده خواهش دی نو ځکه موږ وایو چې صراط الذین انعمت علیهم د هغو خلکو په لیار مسم کې چې د سیخې لیارې خاوندان هم دي او دي خدای پرست غیر المغضوب د هغو خلکو په سیخه لیار مه کیسم چې هغه ستا ملکیت ستا بې اجازته استعمالوي چې هوا پرسته دي او توت الله مخکې بیا مو ویل ولد وایي او دوله کې خاوند محمد اوس مثلا دوی یې دوالین معنا ګمراه مګر ګمراه معنا دا ده چې ولیار دیني ورکه نو که لیار دیني ورکه د استاد راته وویل چې دا د حیوانانو غوندې د څر یا د ښکار ژوند تړوي یعنی نه یې د ژوند منزل معلوم دی نه یې مقصد معلوم دی نه یې لیار یوازې و دغو ته د انسانیت لیار نه ده معلومه که د ایمان لیار نه ده ورته معلومه که د کفر لیار نه ده ورته معلومه خو د هره یوه لیار ورته معلومه ده خو پر ځین ولې دی خو د غلطه دی خیرخوا نه دی
د ده غرض ورک دی. دی په خپل عزت او دولت پسې ګرځي، دا مادي عزت او دولت. نو دعالین معنا د ورکې خاوند. د ورکې خاوند داسې نه دی چې ورته ته لیار نه ده معلوم ده، هر کلي لیار معلوم دی چې دغه کلي دغه لیار دي، دغه دغه لیار دي، دغه دغه لیار دي. خو دی د ورکې خاوند دی، د سفر خاوند دی نه. ځکه دی پر لیار نه ځي، دی پر ګډو او شروع ګرځي خپله ورکه. نو یو دی انسانیزم چې په صفر یاده، یو دی حیوانیزم چې د ورکې خاوند. لکه الله پاک فرمایي ومن الناس من يعبد الله على حق. ځینې خلک د خدای پرستۍ په دا آخري څنډه ولاړ دي چې په خدای پرستۍ کې غرض بندېدل. دی دا د بندې شان دننه ورغاخلي تر دې ځایه چې ښه مسلمان او ایمانداره که یې چېرې لږ زور او زیان پکښې ولي، دی هغه دننه قدم هم د بندې راغاخلي په یې د خدای بندې و خدای ته پالي. نو ځکه په یو آیت کې چې الله پاک فرمایي اولئک کالانعام بل هم اضل، یعنی د دوی زندگی د انساني زندگی نه ده چې د سفر ده، بلکې د دوی زندگی حیواني زندگی ده چې د سر او د ښکار. په دا مرز مسافر نو یو خو هدایت دا دی، یعنی وضاحت د دغې خبرې دی چې د انسان لیار به سیخ وي، کږه وبلل، او حیوان به د سر او د ښکار وي، هغه په لیار راځي. اوس انسانان که د سیخې لیارې خاوندان، دا انسان یا مؤمن پر ټولنې یا کافر پر ټولنې لیار د دواړو ښکاره ده، منزل یې هم ښکاره دی، مقصد یې هم ښکاره دی، لیار یې هم ښکاره دی. له هېچا نه دغه د ورکې خاوند چې دی د دغه لیار نشته، نه یې لیار ښکاره ده، نه یې لیکه ښکاره، نه یې مخ ښکاره دی، نه یې شا ښکاره، نه یې وینا شته، نه یې باور. او دویمه خبره دا ده چې انسانیت اول دی، ایمان او کفر بیا شا دی. یو به سړی انسان ولې چې انسان دی له انس، او انس بیا یې خپل ویده، او خپل هغه سړی کېدای شي چې دی یو وایي، د خولې او د زړه یې یوازې، د وینا او د عمل یې یوازې، ښکاره او شا یې یوازې، نن او سبا یې یوازې. دغه د یوې لیارې خاوند، د یوې وینا خاوند، د یوې رویې خاوند، د یوې مخې خاوند، دا ستا هم ښکلېدای شي او ته یې هم ښکلولی شي، دا ښکلېدای شي. او چې د چا نه مخ ښکاره دی، نه یې شا ښکاره ده، نه یې وینا یوه ده، نه یې د زړه او د خولې لیار یوه ده، نه یې نن او سبا یو دی، دا د چا ښکلېدای شي؟ دا نه د چا ښکلېدای شي، نه یې ته ښکلولی، نه دی په تا باور دی. لکه چې دا الله پاک فرمایي وما هم بمؤمنین، دا په مخې ورخې خلک، دا خود غرضه انسانان، په دغو کې د باور رکه نشته، نه د دوی په چا باور کړي چې یا خپل دی یا په مخې غواړي، او نه دوی د باور خلک دي چې ګواته به باور په وکړي چې دا په خپل دی یا په مخې. نو د انسانیت لیار سیخه ده، بیا به لیار خدای پرسته شي او یا به هوا پرسته شي. خو انسان دی یعنې خپلولی یې شي او د ده خپل د بولي، بلې خو نه به دروغ، نه به دوکه، نه به وعده خلافي وي، نه به خیانت وي. نو خو سم دم لاندې وباندې په انسان. ځکه الله جل جلاله فرمایي ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، دا په مخې پرخې خلک
چې دا په نامه او په شکل انسان ښکاره کړي، په رضیه او خویه باندې درنده او حیوان ښکاره کړي، دا به د دوزخ په دالان ډېر تلي کېږي. ولې چې دا د انسانیت خلاص دی. کافر د انسانیت په دایره دننه دی، له ایمانه خلاص دی. او دغه انسان چې دا په مخې پرخې دی، دا له انسانیت خلاص دی. نو اول خو الله پاک وایي چې ما و تاسو ته دا وضاحت کړی دی چې انسان د څه خیلیاني دا د سر او د ښکار خویه چې د دا د حیوان. نو اول خو موږ په ځان هم پام کول پکار دی، وقام ته هم دعوت ورکول پکار دی چې لاندې باندې انسانان شي. اوس مثلا دنیا بځایه یو اسلامي دنیا بدله کړه، بل غیر مسلم دنیا بدله. دا اسلامي دنیا کې چې ټول مسلمانان دي، تاسو په دغه نظر کې که نن دوی ځان مظلوم بولي، یا ځان ذلیل بولي، یا ځان مجبور بولي، دغه مظلومیت او دا ذلت او دا مجبوري دا و دوی ته له ځانه پېښه ده که له جهانه پېښه. دا پېښه له چا وسوه؟ له ځانه. یعنې موږ درواغ ویایو، زړه دا غواړي چې د قدر د رښتینو زده کړي. دا به څنګه موږ وعده خرابوو، موږ یعنې چې قدر د وفادارو خلکو راکوو، موږ په اعتماد کې دوکه کوو، موږ یعنې چې موږ ته خلکو ته دیانتدارو خلکو. نو ځکه خو الله پاک فرمایي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. کچیر یو څوک یو قوم د خپل اجتماعي انجام د بدلولو هوس او خواهش لري، نو بیا به دی کردار بدلوي. او چې تر څو پورې یې کردار د ذلت وي، انجام بې لازم ذلت وي. ولې چې دا کردار دا انجام د ده د کردار نتیجه ده، او دا زما د مقرر قانون مطابق مرتبه کړي چې په یو وخت کې کوم زما د قانون مطابق د ذلیل انجام حقدار دی، او دی باید سره د دغه کرداره زه عزت منځکه ممکن نه ده. لهذا موږ که په معاشره کې ځان ته عزت غواړو، دا ذلیل کردار ده چې دا په مخې پرخې کردار دی، دا حیواني زندګي، دا د سر ده، دا په شنډه کې پسې منډې وهل دي چې تا نه یې په وینا باور شته، نه یې په وعده باور شته، نه یې په خپلوي باور شته، نه یې په دوستي باور شته، نه یې په ملګري باور شته. نو دا کردار نو یو په دغه وضاحت الله پاک موږ ته کړی. په دا مثال خلاص یو دا وضاحت دی چې د انسان لار سیخه ده، دا ګډ وډ ژوند چې کوي دا حیواني زندګي ده، دا د سر او د ښکار زندګي ده، د سفر نه ده. دویمه خبره دا ده چې انسانیت مقدم دی، ایمان او کفر د هغه بعد دي. مشرکین مکه سوچه کافران، مګر چا نه دي ویلي چې دعا وکړي، وعده یې راکوله، په دوستي یا په دښمني کې دوکه له چا کړه، مګر نن سوچه کافر دي. نو چې څوک پکښې استري دي، دا نه درته وایي چې دعا وکړي، وعده خرابه په معاشرتي زندګي کې دوکه به سره کړي، دا نه کېږي. نو که موږ د خپل ذلیل انجام بدلول غواړو، نو دا ذلیل کردار وکړو، خوښه او شروع دی له ځانه. ولې چې الله پاک فرمایي علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. پر تاسې د ځان من په ښه خیال کړول
دا تر من تاسو پورې وړي یاست د خلکو پیریان یو تاسو ته خپل سفر د خپل منزل په لوري باندې په سی خیال لنډوي ته خپل منزل له رسېږي د خلکو پیریان په تاسو کې نو یو خو د سوره فاتحه په دغه آخري آیاتو اوس مثلا عموما په ماحول کې داسې شهرت لري چې موضوع په یهود دي او باید نصارا که بالفعل تقدیر دا منجز په خپل ځای باندې قرار او صحیح دی مګر هغه سوچا کافر څوک هغه په باندې باندې نه راځي که دا یهود شي که نصارا شي دا خو اهل کتاب او د اهل کتاب دا خو موږ پناه ده مګر چې خدای نه مني یا آخرت نه مني دا غلیا په دغه وضاحت نشي او بیا یهود او نصارا چې دي دا منافقین نه سوچه کافر نه سوچه مؤمن لکه الله پاک فرمایي اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب بیا د دوی په باره کې الله پاک فرمایي لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون وینام د خلکو د پوهولو نه ده د غولولو ده کردار او وینام د لجناب ده وخلکو ته یې ولې روشوي په بل یاد لهذا یهود او نصارا کې منافقت نه سوچه ایمان پکښې نه سوچه کفر پکښې او دلته موقوف علیهم وسوچه کافر ته ویل کېږي چې د الله ملکیت د الله په اجازه استعمال دومره خبره چې وضاحت موجود دی د سوره بقره په ابتدایي آیتو کې د سوره بقره په ابتدایي آیتو کې الله پاک موږ ته وضاحت کوي چې تقوا چې د تقوا دا دوه قسمه انساني تقوا او ایماني تقوا انساني تقوا معنا دا ده چې د انسان په شخصیت او په کردار کې توحید له هر قسمه تفریقه خوله او زړه دا یې پر یو وینا وینا او عمل دا یې پر یو وینا مخالف او پشیشه دا پر یو وینا نن او سبا دا پر یو وینا یعنی د هرې مرحلې شخصیت د بلې مرحلې د شخصیت سره وحدت لري د هرې مرحلې کردار د بلې مرحلې له کردار سره یګانه ده چې دوه مخې بله کې خبرې نه دروغ دی نه وعده خلاف نه په اعتماد کې دوکه درسره کېږي نه په خپلو فرایضو کې کوتاهي کېږي نه په خیانت نو دغه انساني تقوا یعنی هغه انسان چې په خپل شخصیت او کردار کې توحید له هر قسمه تفریقه څخه خوندي وساتي دا اوس انسان دی او دغه انساني تقوا وکړي وقایه خو تاسو په دنیا یاست چې د کتاب هغو ګټو او وزرو تریایي چې دا پاڼې یا ضرره ماتوي نو یعنی دغه انسان دا وحدت په شخصیت او کردار کې له تفریقه څخه او له انتشار خوندي ساتلی دی اوس دغه سړی لاندې باندې انسان نو دا شپه انساني تقوا ځکه الله جل جلاله فرمایي هدى للمتقین ما د هدایاتو مجموعه د کامیابۍ په لار باندې سموي هغه خلک چې دوی یو ځای یعنی لاندې باندې انسان په مخې پر رخۍ په دې ځامې لپاره د ویلې بار غاړې سره د څلربلو د څار زندګي کا دای نه بلکې یو نو دا متقین یعنی د انساني تقوا حاملین دا بیا الله په درې ځای دروي
ومنځس سر خلاصه دا د انساني تقوا حاملین چې دي دا د قرآن وضاحت مطابق په درې ځایه وشي. یو قسم متقین انسانان هغه دي چې دی لرزه او خبره له هیڅ سره دلیل د علم نو یؤمنون بالغیب معنا دا ده چې دی د هغو حقیقتونو د دلیل بغیر د قدر نو چې انساني تقوا پکښې وي او دوم یې دغه صفت وي چې غیب د دلیل په میدان کې مني لګیا یې په دې انحصار د علم نه وي محفوظه رویه چې د هر چا یې ده نو په هغه پسې د شاته تګ حق ادا کوي او ومما رزقناهم ينفقون یعنې داسې بخل نه وي پکښې چې د مرګ ګړی هم په چا نه راځي. نو یعنې چې انساني تقوا پکښې وي له هغه سره درې صفات لري. د دلیل په میدان کې له نظره وتلي مجلسونه مني، د له ځان خوښۍ پاک چې معقول مجلس او ښه وینا یې لکه په هغه کې د پیروۍ حق ادا کوي او د خدای ورکړی وس د ضرورت پر ځای نه سپکوي. اوس دغه درې صفات چې پکښې وو سره د انسانیت دا اوس صلاحیت د هدایت لري چې قبولېږي. په دغسې تاسې زیار وکړئ دا زیار هغه نه دی. ان الذین کفروا د چا چې پر دا ایت یعنې دې د دلیل سره د علم وسیله نه ځان خوښي یې تر دغه حده پورې ده چې خبرې یې وزړه ته ورولوېده خو دا یې زړه نه اخلي چې زه به په بل پسې ځم. دا د ځان د اوبو وتل بولي. بخل یې تر هغه حده پورې دی چې د مرګ پر ګړی هم لاس نه کاږي چې خدای وږي کړي دي ته یې ما ماړه که څه. اوس دغه چې انساني تقوا خو پکښې شته خو دغه درې صفات پکښې نشته. یعنې د دلیل په میدان کې له نظره وتلي مجلسونه نه مني، ځان خوښي دورې پر غالبه ده چې د بل پیروي یې زړه نه اخلي. بخل دورې پر غالب دی چې تر لاسې انا وچاته نه وځي. الله پاک یې په دغو زیات مه کوه، پر دا وخت ضایع کوي. ولې چې ختم الله علی قلوبهم د دوی زړونه سر په مهر دي. زړونه سر په مهر څه مطلب؟ عقل په انسان کې وهغه صلاحیت ته ویل کړي چې دا له ده سره راجمع شوي معلومات دا لکه د غړکې په غړکې چې ماسته سړی مړي او کوچ او شمنګی ته له جلا کړي. نو دا عقل وهغه صلاحیت ته ویل کړي چې له انسان سره جمع شوي معلومات د فکر په غړکې سره وشلوي او بیا د له نظره وتلي حقایقو د ادراک لار تلاش. نو اوس له یوه طرفه دا حقایق دي له نظره وتلي، له بله طرفه نفس اماره پابندي نه کوي، له بله طرفه د شریعت وعدې او وعید فوري نه دي، له بله طرفه په دلیل د ده انکار دی. د انکار دا یې نو اوس محض سقطات یو واحجات یې دغه صلاحیت له کاره ویوست. دویمه خبره دا ده چې خبر اوس الله جل جلاله فرمایي یستمعون القول فیتبعون احسنه. تاسو به وینا هر قسم ته هر چا اورئ خو چې غوښتل یې کردار یا وینا د هغه باندې به عمل کوي. اوس دا چې وینا واضح هم اول خو وینا د داسې شیانو په باره کې ده چې له نظره وتلي، پر دویمه درجه باندې نفس اماره یې پابندي نه کوي
پر دریمه درجه باندې یې ځان خوښي و پیروي ته نو هغه د علمېدو پر ځای هم هغه خصوصیات یې له کاره ویل یعنې هغه هم د ده لپاره او بیا یې وعلى أبصارهم غشاوة پاتې شو دید دی د علم دلیل بولي چې تر څو پورې انساني ذات په مادي جسد کې محصور دی د ده د دید او د ایماني غیبو په مابین کې د مادي پردې حقیقي لکه اوس مثلا د مور په نس کې هلک چې دی دا په دغه دنیا کې موجود دی خو لیکن د مور له نسه وتل یې دنیا وده ته په نظر نه داسې نه چې یا دنیا نسته یا د ده نظر کار نه کوي خو پردې یې دي او چې وژاړي بیا دغه دنیا د ده مخې ته راشي داسې چې تر څو پورې انسان په دې مادي جسد کې محصور دی پردې یې دي د غیر او د ده د دید په معنی کې چې څه وخت دی له دا کالبه ته ووځي یا به ورخلای وویني وربه جنت وویني وربه دوزخ وویني وربه میزان وویني وربه دا هر شی مخې راراشي ځکه به دی نو بیایي چې لولا اخرتني الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین هغه به الله پاک ورته وفرمایي چې اوس د قدرت په سترګې ولیدل اوس چې د بیا له سترګو المیاسو هغه خر هغه وقار دی ته به بیا پر هغه سوچ وکړي ولې چې یاره ته د ښکاره سترګو ده عقل او دلیل ته نه مني نو په د سورت بقره په ابتدا کې یې وموږ ته متقي یعنې هغه انسانان چې د انساني تقوا خاوندان دي دا یې په درې ځایه راوښي قابل د هدایت د وخت ضایع کېدل او والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدی من ربهم چې دا د قرآن او تترو کتابو چې ایمان دی دا په خپل ښوولي یا دي په راغلی یعنې چې انساني تقوا یې هم شته ورسره سره یې ایمان هم شته نو دا په خپل ښوولي یا دي په راغلی نو اوس متقي انسانان پر دی راځي قابل د هدایت ناقابل د هدایت او عملا د هدایت دا به درې ځایه اوس یو بیا دی ایمانی تقوا ایمانی تقوا معنی دا ده چې ایمان یې راوړ خدای پرستی په یکسویي دی د ځان او د جهان لپاره د خیر او د ګټې لاره نو د ایمان په نتیجه کې توحید د ده په ذات او په کردار کې له مخه چې د انساني تقوا اوس په د او د خالق او د کائنات او د خالق په مابین کې هم توحید ولې چې دی به د الله د مادي اعضاو له لارې عبد شي او د روح له لارې به خلیفه شي یعنې دی به د اعضا او چې کوم صلاحیتونه دا به په خواهش نه د الله په اجازه شي او دی به چې دا کوم پر ځان او فرمان د ده اقتدار او اختیار دی دغه اقتدار او اختیار به د خلافت په دایره دننه استعمالوي نو بېځان یعنې جسد او مال د الله په تعظیم او اطاعت کې د عقلیت په لحاظ استعمالوي او روحاني اختیار او اقتدار چې پر ځان او پر مال یې دی دا به د خلافت په دایره کې دننه استعمالوي او چې څه وخت دی د حقیقت او د خلافت حق د خپله وسع او پوهې پورې ادا کوي نو به د توحید د ده او د خالق په مابین کې راځي ان تنصروا الله ینصرکم دی به د الله مدد د عدیت او خلافت له لارې کړي الله به د ده مدد د حفاظت او معاونت له لارې کړي دغسې به د کائنات او د ده په مابین کې توحید او تعاون
له هر قسمه تفریق او تصادم څخه محفوظ شي. ولې کائنات به هم د یوه خالق او انسان به هم د هغه خالق د هدایاتو مطابق چلند کړي. کائنات او انسان به دواړه د یوه آقا په تعظیم او اطاعت کې کردار ادا کوي. کائنات او انسان به دواړه د یوه حاکم د قانون مطابق روش ساتي. البته د کائنات قانون طبیعي او د انسان قانون بشري وي، نو دوی به په یوه لار برابر سره دي، د یو د بل لپاره د رقابت نه جوړوي. لهذا کائنات به د انسان د سهولت اسباب او وسایل برابروي او زلزلې، کارسالۍ، بیمارۍ دا منشونه به نه لکه الله پاک فرمایي ولو ان اهل الكتاب اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. که د الله د هدایاتو مطابق د انسانانو زندگی سي، کائنات به لپاره خلق شي، د ده لپاره معاون وي، ضرورتونه یې ورپوره کوي. نو مخکې ما دا تاریخ شنیستی Trzeba stać, ale wychał czym stać. نو په دا فرصت لاره یعنې په سوره فاتحه کې وضاحت د دغې خبرې شوی دی چې د انسان ژوند سفر کوي، لیار یې سیخه ده. خو د سیخې لیارې خاوندان یو مؤمن دی چې خدای پرسته ژوند په یکسویي سره کوي، یو کافر دی چې هوا پرسته ژوند په یکسویي سره کوي. حیواني ژوند د څر او د ښکار دی، نو چې د کومو انسانانو د ژوند لیار یوه ښکاره او سیده نه وي، دا ژوند حیواني ژوند. او ځکه بیا دغه انسانان په شکل او په نامه انسانان، مګر په فکر او په هویت حیوانان او درندګان وي. نو ځکه به دغه انسانان د دوزخ په لاندې تللي کېږي. کافر د انسانیت په دایره کې نه له ایمان خارج. نو یو خو دغه وضاحت د سوره بقره ابتدایي وضاحت دا دی چې انساني تقوا او د انساني تقوا حاملین یعنی متقین درې قسمه دي: قابل د هدایت، ناقابل د هدایت، عملا په هدایت. په کوم څه درېیمه خبره دا ده، بله خبره په دغه سوره بقره کې آیت دی 214 هغه کې الله جل جلاله فرمایي کان الناس امة واحدة. اوس دا کان چې دی دا د عربو په ژبه کې د ماضي حکایت هم کېږي، مګر د استمرار لپاره. مثلا ان ابراهیم کان امة قانتا، ابراهیم امت قانتا وو، یعنی په ماضي کې د ابراهیم علیه السلام شخصیت داسې تر شوی دی چې په سر امت یا د انسانیت د امامت پر منصب خدا د ماضي حکایت دی. او دغسې دا کانه د استمرار لپاره راځي، لکه ان الله کان غفورا رحیما. دلته کان معنا دا دی چې دا صفت د غفور او د رحیم له ازله بیا تر ابده د الله له ذاته بېلېږي نه. اوس که چېرې دا کانه په دغه آیت کې موږ د ماضي د حکایت لپاره نو بمعنی دا شي چې په تېره زمانه کې انسان د توحید یا د کفر پر فکر متفق. بیا به نو بله جمله ورسره راباسو چې فاختلفوا، یعنی اوله مرحله د انسان د توحید وه، دومه مرحله د انسان د اختلاف وه، په درېیمه مرحله کې بعثت د انبیاو، یعنی هغه ظاهري والشفاع د عربو په لغت کې د تعقیب او د ترتیب لپاره
نشمو كان الناس أمة واحدة فاختلفوا يعني أول مرحلة التوحيد بيان دل مرحلة بعد بيان التوحيد اختلاف تعريسه بوما مرحلة الاختلاف تعريسه فبعث له دا في بيان التعقيب والترتيب يعني الاختلاف لمرحلة بعد بيان الطب اختلاف عليه بعثات تعبير نبويا كده إنسانية بمرحلة داسي تحسبي دي التوحيد أو دا اختلاف شبابا كي بعثات بردرية مرحلة بعثات دا اشتباه بكشفيها او كثير مرداشي وكوشي كان لاستمرار الفارسي نو بمعنى داسي چلا پیداو لوابو بیاتا پیداو دانو پپرتو کیوتو انسانیت یو امت دی نو دا توحید او دا تعاون دا برقرار جاری او ساری ساتلو لپاره او لهر قسم انتشار او تصادم داخل محفوظولو لپاره الله انبیاء ولی چې آدم علیه السلام اول انسان هم دی او اول نبی هم نو دا انسانیت او نبوت توأم دي باړه په یو ځای کې نو دا د انسان توحید په دا وجه دی چې د ټولو انسانانو د اجسامو ابتدایي تخلیقي ماده خام دی ولې چې په معنا د اثر سره او په خاوره کې رنګونه مختلف دي ولې سپندکه کې د هر رنګ خاورې موجودې دي او د انساني اجسامو د صنعت خاوره چې د دا د ذکر راشي راغشتی شي نو دا د انسانو د رنګو په اختلاف کې د انسان خپل اختیار او دخل کردار دخل لري نو د رنګو پر بنیاد باندې په انسانانو کې فضیلت ثابتول او بیا د دوی په مابین کې تقسیم او انتشار پیدا کول نه معقول دي ولې چې د انسان په خپل رنګ کې د اختیار او د کردار دخل او نه مفید دي ولې چې په دې شکل کې به د دوی په مابین کې تصادم پیدا کړي او صلاحیتونه به په تخریب دغسې د فصل یعنی د انسان لکمکین یې په پورته جګر نو مشابهت یې له کروندې سره دی له فصل سره دی او د فصل چې بیج یې نو چې په هر علاقه کې هغه بیج وکړي هغه یو فصل دی مثلا د غنمو بیج چې د دنیا په هر کونه کې وکړي فصل یې د غنمو فصل د ټول انساني فصل د کروندې بیج دا انساني نطفه ده لہذا د علاقو پر بنیاد باندې په انسانانو کې تقسیم او تفریق اچول او بیا د دې په مابین کې مخاصمت او تصادم پیدا کول نه معقول دي او نه مفید دي بیا چې دا د انساني شاخو او فرقو په حواله سره وګوري د انسانیت مشابهت له درختې سره کوي او د درختې چې جړ یو وي نو دا یوه جړه ده چې د دغې درختې هر څورې فرقې او شاخونه متصل وي دا د شاخو او د ډډو کثرت د درختې وحدت نه متاثره کوي لهذا د انساني شجره نسب جړ او بنیاد یو دی او هغه د آدم علیه السلام شخصیت دی د توالد او تناسل له لارې داخل د انسانانو مشابهت دی له حیوانانو سره د حیوانانو کې چې مور یوه وي او د مالک منظور یې نسل وي نو د دغې مور نسل چې هر څورې دله ډېر شي دا د دغې د سر د مور ته یې نسبت کړي یا د ژړې غوا یا د کمرې بزیر یا د ګورې میاشتې نسل دی
دا د لاندې میندو تولیدي نسبتونه کثرت دا د فرد د مور د نسلي وحدت نه خرابوي. لهذا پوره انسانیت اولاد آدم یا اولاد حوا یا د آدم او د حوا اولاد دغسې د انسانیت چې دی مقصد یو دی او هغه خیر وایي معنا مقصد که نور نو هر انسان د خپل ځان او تاسو سوچ وکړئ چې یو سړی د ځان خیرخوا سي بیا خو د ځان هم خیر وایي داسې خو نشي کېدای چې دی به خلک په ډبرو ووهي او خلک به پر ده ګلان راشي دی به خلکو ته سپک نسویایي او خلک به ورته ته دعا کوي. نو دا خیرخواهي د انسانیت مقصد حیات دی. ځکه خدای پرسته انسانان لکه چې خدای پرستي د ځان لپاره خیر بولي د جان لپاره یې دغسې هوا پرسته انسانان چې هوا پرستي د ځان لپاره خیر بولي خو د جان لپاره یې خیر دا خودغرض انسان چې دی د ده ګډ سره لیار نسته نه خدای پرسته دی نه هوا پرسته دی نه د ځان دی نه د جهان. دا الله جل جلاله فرمایي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الله پاک وایي چې دا په خوله چې بیایي ما ایمان راوړی دی مګر د ده عمل د ایمان دلیل نه دی شهادت یې نه دی. نو لږه په خوله دعوه د ایمان چې تر څو پورې کردار د ایمان شهادت او ثبوت نه وي خو دا دعوه دروغ ده. نو الله جل جلاله فرمایي په خوله خو دوی د ایمان دعوه لري وما هم بمؤمنین د باور په دوی کې رسه نشته نه د دوی په چا باور کړي چې یا مخبل دی یا به مخیر وغواړي نه دوی د باور دي چې ته به باور وکړي چې یا مخبل دی یا به مخیر وغواړي. دوی یخادعون الله والذین آمنوا دوی له خدای هم ځان پټوي له مؤمنانو هم ځان پټوي. دوی یعنې په دا لغړه دعوه به د خدای د ایمان په برکاتو کې ونډه منده کړو په لغړه دعوه به موږ د مؤمنانو په مفادو کې ونډه منده کړو کار به نه کړو ګټه دې الله جل جلاله فرمایي وما یخدعون الا انفسهم نه به له خدایه ځان پټ کړي هغه یې هم دي نه به له مؤمنانو ځان پټ کړي. خدای ویني چې ایمان د په خوله دی کردار د ایمان نه دی نو په ګټه له کوم مؤمنان یې ویني چې دعوه ده د مرګوي ته په لیار نه راسره دي نو په د ګټه باندې څنګه شریک وو نه دوی له خدایه دا کولی شي نه یې له مؤمنانو کولی شي. البته دا به دی چې له کاره یې ځان پټ کړی دی د ایمان له کاره یې هم ځان پټ کړی د مؤمنانو له زیاده یې هم ځان پټ کړی چې ته له کاره ځان پټ کړي نو اجرت وکړي. نو مطلب دا دی چې توحید دا د انسانیت اصل دی بلکې د وجود اصل دی. تاسې اندازه وکړئ دا د انسان اعضا د انسان د ملا له هډه سره کړي دي که دا عضو د ملا له هډه بیخ دا ژوندی پاتې دا ختمه. لهذا په انسانیت کې هم دا توحید دا داسې دی لکه د ملا هډ. که توحید په انسانیت کې محکم او مضبوط انسانیت به مستقیم وي د یو د بل خبر ته به غوږ سره نه شي یو بل به د ځان خبر سره کوي. که څه وخت په توحید کې خلل راغی بیا به د انسان په استقامت کې هم خلل راځي او په قوت کې بیا هم راځي. نو انشاءالله د مازدیګر نن نږدې دی نور مجلسونه به بیا په بل وخت کې کوو. دغه مجلسونه خو سر په خلاصو کړي درې میاشتې قدر ملکي حالات باندې ورغه موږ ستا راتلو چې د حضرت دیدار به وکړو د ملکي په حواله باندې به مجلس
حواله باندې درې منټه قدر شکر وکړه د پیډیل اتحاد جوړ شو په هغه وخت کې هم د پیښوالو ورته ما وویل چې پیډیم او اسټابلیشمنټ په شریکه د ملک د متولو ماحول جوړوي. استاد اندازه ولګوي چې آئین په ملک کې نه وي، قانون په ملک کې نه وي، د سپریم کورټ فیصلې نه منلې کړي، دا ملک پاتړی دی، دا به متړي. بیا استاد د ګلګت بلتستان ناري اړوند شیانو له پاکستان سره ناست دا د بعد بیا آزاد کشمیر کې ناري پورته کړي شو له پاکستان سره نه چلي، بیا د خیبر پښتونخوا کې ناري پورته کړي شو له پاکستان سره نه چلي، او دغه پټیاژ هم د امریکې ضرورت ته ولې د چین په اډه باندې. نو ما خپل اندازه دا وخلکو ته دغه بیانوي چې که ملک ورته وي نو پاکستان ورته ایمان حصه نه ده، نه موږ ایمان باندې راوړي. خو صرف دومره یې وکړي چې موږ د ورکړې نه او موږ د خړتې نه اخلي، نور آبادۍ ته نه ځي. زه ډېر زیان زموږ دغو وس خاوندان چې څوک دي، چې هر څوک دي په اسټابلیشمنټ کې چې هره درجه لري، زه به دا تاریان یم چې دی انسان هم دی او په مسلمان ځان متعارف کوي هم، او زما د کور سړی هم دی، یعنې د ملک سړی هم دی، او زما له ټیکسو تنخواه هم خوري، مګر زما په باره کې داسې سنګدله دی چې نه مو په لغړېدو د زړه سړی، نه مو په وهلو د زړه سړی، نه مې په حلالولو د زړه سړی، نه مو په ذلیلولو د زړه سړی، مګر د مغربي دنیا چې ټول په وشنوي پر هغه باندې دا یې ټولې رحمدل دی چې بس ګډ داسې کام واخلي. دا مسله څه ده؟ په دغه ما سره نو ځکه زه یم چې دا اسټابلیشمنټ یوه اداره ده، یو یې افراد اداره زموږ نه ده، دا پردۍ اداره ده، ولې چې دا زموږ اسټابلیشمنټ د بین الاقوامي اسټابلیشمنټ ځایي اداره ده. اداره په هغه څه مني چې بین الاقوامي اسټابلیشمنټ ځینې غواړي، البته افراد یې خپل دي. نو په کار دا دی چې که چېرې په موږ کې الله پاک عقل او فکر پیدا کړي چې موږ د خپل خطې داسې سوچ وکړو چې د اداراتي مجبوري ومخته کښېږدو او د افرادو د خپلوۍ او د همدردۍ استفاده وکړو، او داسې یو پالیسي د ځان لپاره مرتبه کړو چې پښتانه وایي نه سیخ سو نه کباب، دغه به بهتره وي. او که داسې وي چې تاسې بین الاقوامي یو معاهدې څه معاهدې شوي دي، یوه معاهده چې هغه په ابتدا په 1962 کې غالبان شوې ده، په هغې معاهدې نوم دی سیاسي او سماجي امور معاهده. د هغه اول باب او اوله دفعه د اسرائیلي شق دی، هغه کې دی د ملکونو نوعیتونه بیانوي، یا ځینې ملکونه هغه دي چې له هغو سره د امانتي خطې نظم دی، یعنې نه یې دی مالک دی نه یې دی حاکم دی، ځکه د بل ته مالک او حاکم یې بل دی، دا یې چوکیدار دی. دا پاکستان کې نه موږ مالکان نه موږ حاکمان، دا زموږ اسټابلیشمنټ د مغرب د مفاداتو چوکیدار او د مقاصدو یو وکیل دی. دا داسې و ملګري ته ویاند چې ما موټر چوئ مه یې غواړئ، نو خو چې تاسې ووک مینده کړئ نو به ممبران سئ، نو چې ممبران سئ یاست بیا به د اسټابلیشمنټ ادنا سړی و ټیبل ته وخوځوي به مرغه نو به ته غوږونه ورته نه شي، نو چې اوس غوږونه ورته ونیسي نو لکه سورې ابادي راغله. او بیا یا داسې چې اوس دا ښه چې دا موږ یې په ډېر لوی نامه اخلو
دا په باره کې اسټابلیشمنټ چې ایماله د مټر په ډیکۍ کې راځي اوس ته د مټر په ډیکۍ کې پړنګ شي او د ده درته حاضري ورکوي او دی بیا سپرې سکول یې درته بیایي او تا سر ورته ګډولی وي ګټه به د څه وي د دین او د دنیا به څه ګټه دغه وضاحتونو خو بیا تاسو واورېدو چې لغړې شپندا ورته کټ او دوی سرونه ورته تړلي نو دلته لسې وار یې صحیح به څه وکړي پښتانه یې ووکې په منډه چې د خپله شي پر منډه هغه موټو په څه جوړ شي نو ما عرض دا دی چې حالات خو خدای بدل کړي خو دا مې دغه پنځمه میاشت چې ختمه او دا شپږمه میاشت دغه اوله اشکال یا کلمه یې بولي کوم دې لږ تر حالاتو رڼا بولي او د پی ټي آی له خلکو سره جبر او ظلم تر حد وترې کړي او زه نشم ویلی چې د ده ظلم د آخري انجام څه خو لیکن بیا داسې دی چې فوج تقسیم دی عدالت تقسیم دی وکلا تقسیم دی صحافت تقسیم دی سیاستدان تقسیم دی د دغه تقسیم انجام د ملک تقسیم دی که به هر څه وي خو په هر حال ما و تاسو ته عرض دا دی چې زه ویامه له اسټابلیشمنټ سره جنګړی یم او ورله جنګړی مه ورته درئ مه ورسره درئ پښتانه یې له غله سره یاري لره خپل خر ځینې خوندي لره